تمی خدای تمی اسرای لا اله الا الله لا اله الا الله خالق زتی بندیم لا اله الا الله لا اله الا الله. سواد کوکاری د غرونو د سینو د محبت کور د صبر د زغم زانګو نن د دې خوري په لمن کې د دوه ظلماتو خاندانونو ترمنځ د کینې او عداوت تور ورخونو ته د پایټکی کېښودل شو. د بغمن استاد او د مشرف خان دی د خاندانونو د تیرو سو کلونو دشمنی د علاقې د مشرانو همت او دعاګانو په برکت د دوستۍ په ګلونو سنگار شو. دا کړه اسمان د دغه ټول جهانو نات مالک د دې دنیا دراولې دي جګورونه ستاسنا سنا ټول وای د غم زکی دریابونه د غم زکی دریابونه. دا د امیدونو سهار دی، دا د محبتونو سوا دی. دلته چې د نفرتونو زنګونه پریوتل د امیدونو نوې څانګې راشنې شوې. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشو. د قاری عطاالله صاحب د قرآن کریم تلاوت هر یو زړه نرم کړو او د مشرانو خبرو هر یو روح ته سکون ورکړو. پروګرام منګل دی دغه د تلاوت قرآن پاک شروع کوو. عطاالله قاری صاحب ته سوال کوم چې تلاوت قرآن پاک ته نامې خپل آغاز وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اذان دا د دو انسانانو یا د دو خاندانو تکلیف نه د دې شاته ډیر خلک ډیر خاندانونه قومونه چې هغه ټول په دغه تکلیف کې وسره هغه مبتلا په ذهني کشمکش کې چې هغه مبتلا او غواړي دا چې دا مسله چې دا ختم شي. نو یقینا چې نن دغه دوه خاندانو هغه یو بل چې څوک هم نقصان شي او په تکلیف کې شي هغه خپل تکلیفونه چې دی هغه معاف کړل او فی سبیل الله چې دی هغه خپل ټول هر شي یو بل توبه خل. نورونو تاسو ته اپیل کوم ټول ته د دې علاقې ټول خلک تقریبا راغلي چرته چې واقع وشي نه پاکه ګوتې مو هي بلکې دواړه فریقه روغې ته راغب کوي هغه کې به تاسو ته ثواب ملويږي. که تاسو یو خبره چرته وکړه د دې لپاره چې دا دواړه روغ شي نو تاسو ته به شپېته کالو قبول شي عبادت ثواب ملويږي. دا د روغې شیبې دا د محبت قصې د تاریخ پاڼې د یو نوي باب شاهدي ورکوي چې زموږ سواد د امن کور دی. بشیر خان عبدالباری علمزیب او د هغو ملګرو په کینه مینه غالبه کړه. یو بل ته زړه سپینول او د کینې ور باندې د بخښنې باران ورول د خوښۍ تر ټولو لویه شیبه ده. تر هر یوې بالا لا اله الا الله لا اله الا الله لا خدای کمی اسرای لا اله الا الله لا اله الا الله خالق زتی. د تاریخ پاڼې د نفرتونو تر هغو قصو نه ډکې دي خو نن د امیدونو یو نوی باب ولیکلی شو. د دعاګانو اثر د زړونو په درزا کې محسوس شو. د مشرف خان او بغمن استاد کورنۍ د زړونو مینه پیدا کړه. د نفرتونو زنځیر یې مات کړو او یو بل ته ور تر غاړه وتل. لا اله الا الله لا اله الا الله خالق زتی بندیم لا اله الا الله لا اله الا الله. تا پیدا کړه اسمان د دغه ټول جهانو نات مالک د دې دنیا دراولې دي جګورونه ستاسنا سنا ټول وای د غم زکی دریابونه د غم زکی دریابونه. تر هر یوې بالا لا اله الا الله لا اله الا الله لا خدای کمی اسرای لا اله الا الله لا اله الا الله خالق زتی بندیم لا اله الا الله لا اله الا الله. سمرغان کا انسانان دی ټول کوي دست ذکرونه په دریاب کې کا ماهیان دی ټول وای دست حمدونه کپیریان کا حیوانان دی ټول کړي تا تسوالونه ټول کړي تا تسوالونه.
د یو بل سره د غیږ ورکولو وروستو حضرت مولانا نادر شاه صاحب د قوم او د ملک د سلامتۍ چا چې په دې روغه کې خپل کردار ادا کړی دی او څوک دې روغې ته راغلي دي هغوی ته د لوی اجر بخمن استاد مشرف خان دي ترمنځ د ورورولۍ قایم ساتلو لپاره دعاګانې وکړي د دعا وروستو راغلي میلمانه هم په دې روغه ډېر خوشحاله ښکارېدل او دوی ته یې مبارکۍ ورکولې ژوندون ته همیشه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله د دغه ښکلي دستوري نه وروستو د نفرتونو پلونه ونړېدل د محبتونو لارې خلاصې شوې د مشرف خان دي په ځای کې د روټۍ تنظیم شوی و چیرې چې دواړه خاندانونه یو بل سره د وروريت په فضا کې یو دسترخوان ته کېناستل چې دا د دوی د یووالي لویه نښه ده لا اله الا الله خالق زدي بنده یم لا اله الا الله لا اله الا الله تعجب الحکمت دستعجب الولو شان د چپو اور کی تسات د علاقې مشرانو او ځوانانو امید کار کړو چې د دوی ترمنځ دا مینه به تل لپاره قایمه وي ځوانان به مشرانو ته عزت ورکوي مشران به ځوانانو ته مینه چې سواد د امن د سندر غاړه پاتې شي لا اله الا الله خالق زدي بنده یم لا اله الا الله لا اله الا الله تعجب الحکمت دستعجب الولو شان د چپو اور کی تساتلی د ظالم څخه انسان د فوبو کی د ساتلی د یونس رنگ جانان د یونس رنگ جانان د دې کائنات بچای لا اله الا الله د غرونو د سینو زړونه د دې محبت ګواه دي دواړه کورنو د زړه نه یو بل ته بخښنه وکړه او نفرتونه په دوستۍ رورۍ بدل کړل چې ورسره د امن او محبت یو نوی باب پرانیستی شو د روغې دا دستوره د یو نوي سبا نغمه شوه هم د دې سره د پروګرام وخت پای ته رسي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې سمد انجم ته اجازت راکوي په لوی الله سپارم د الله په امان کپیریان کا حیوانان دی ټول کړي تا تسوالونه ټول کړي تا تسوالونه ژوندون ته همیشه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله خالق زدي بنده یم لا اله الا الله لا اله الا الله تعجب الحکمت دستعجب الولو شان د چپو اور کی تساتلی د ظالم څخه انسان د فوبو کی د ساتلی د یونس رنگ جانان د یونس رنگ جانان د دې کائنات بچای لا اله الا الله